عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمائی مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بقبرین، نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره مونږ روانو په یو دوه قبرونو باندې زمون گذر وشو. هغه دوه قبرونو ته چې نبی علیہ السلام وکتل د وحی په ذریعه سره معلومه شوه. وی فرمایل انهما لیعذبان، د دوانو قبرونو والا دا په عذاب کې مبتلا دي. وما يعذبان فی کبیر، خو لیکن د داسې ګناه په وجه په عذاب کې نه دی مبتلا چې هغه ډېره لویه ګناه وي. محدثین فرمایي چې دا ګناه خو لویه وه، خو لیکن د قبر والو دا ګناه لویه نه ګڼله، بس عام یو ګناه یې ګڼله چې داسې ضروري نه ده چې انسان د ځان بچ کړي، یعنی د دې نه بچ کېدل ممکن و خو دې د ځان نه بچ کړي. ځکه په بل حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمایلی دی بلا انهما کبیران عند الله، دی چې په کم عذاب کې مبتلا دي د کمی ګناه په وجه، هغه د الله په نزد باندې ډېرې لوی لوی ګناهونه، خو چې په کمی ګناه په وجه دین خدیو په عذاب کې، هغه د قبر والو غټه نه ګڼله، معمولی او صغیره ګناه یې ګڼله. اما احدهما فکان لا یستتر من البول، یو کس پکې داسې و چې ځان به یې د تشو مچازو د قطرونه نه بچ کولو، تشي مچاز یې وکړه او به دې نالۍ کې خامخا قطرې پاتې وي، بس د دې به خیال نه ساتلو، هغه قطرې به د ده په دې جسم باندې یا په کپړو باندې په پرېوتې، هېڅ پروا به یې نه کوله. نو د دې عدم پروایې په وجه په عذاب کې مبتلا دی. واما الاخر فکان یمشي بالنمیمه، او دا دویم صاحب قبر چې دی د به چغلي خوړه، دوه کسان به په جنګ کول. چغلي دی ته وایي چې د یو کس خبره بل ته ورسې او د خپل طرف نه پکې اضافه مو کې او د هغه خبرې مر ورسې، چې فلاني خو تا پسې داسې بد ویلو، نو کنځلې هم در پسې کړې وې، تا ته یې داسې ویلو، هغه راغوسه شي، هغه هم دوه درې ووایي، بیا د هغه خبر هغه له یوسې چې فلاني خو تا پسې داسې ویلو، نو د دوانو په زړونو کې اختلاف پیدا شي، عداوت دشمنی پیدا شي. نو دا چا چې پکې پیدا کا دا چغل خور دی، نو دا بل صاحب قبر په چغل خورۍ کې به مبتلا و، اوس د هغې په وجه باندې عذاب قبر کې مبتلا دی. بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم ثم اخذ جریدة رطبة فشقها بنصفین، یو شین بوټی را واغستو او هغه دوه ټوکړې کړو، او هغې نه پس ثم غرز فی کل قبر واحدة، یو ټوکړه شنه چې کومه په یو قبر کې خښه کړه او بلې په بل قبر کې خښه کړه. صحابو تپوس وکړو لما صنعت هذا، د الله رسول صلی الله علیه وسلم دا داسې عمل دی ولې وکړو، دې کې څه حکمت دی؟ نبی علیہ السلام او فرمایل لعله ان يخفف عنهما ما لم ييبسا، درسو پورې چې دا بوټي اوچ شوي نه وي، در هغې پورې به د دې قبر والو نه عذاب کې تخفیف کیږي، اسانی به پې کیږي، عذاب به پې لږ لږ کمولی شي. نو د دې عمل په وجه باندې د دې نه عذاب کمولی شو. نو شنه بوټی او عذاب کمیدل د دې په مابین کې داسې ربط نه ښکاري. وجه دا ده قرآن عظیم الشان کې الله فرمایي وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، هر سیز په مخ د ځمکه باندې دا د الله حمد او تسبیح بیانوي، نو دا بوټي هم د الله تسبیح بیانوي. نو چې دا کله شنه وي او تازه وي او دا په قبر باندې یا هم داسې ولګي، نو دا د الله حمد بیانوي. نو په قبر باندې چې ولګوله د دې د حمد او د تسبیح په وجه باندې لاندې عذاب قبر کې اسانی راتله. په دغه وجه نبی علیه الصلاۃ والسلام دا عمل وکړو. نو که یو انسان نن سبا هم دا عمل کوي، نو گنجایش شته د استحباب په درجه کې، خو لیکن دا مسله مونږ کې شته. نن به مونږ دا عمل وکړو د چا په مخ کې، مونږ به مستحب ګڼو، خو لیکن عوام ناسمج دي، هغې به دا عمل ویني چې دا ضروري عمل دی چې دوی کوي. نن نه خو سبا به دا د واجبو درجې ته رسېدلی. هر سړی به په قبر باندې شین بوټي لګوي،
نو نن مستحب دی او سبا به واجب او فرض شوي او بدعت به جوړ شي. نو د دې په وجه باندې نن موږ او تاسو له دا عمل پر غوستل پکار دی